وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخ وهل او گریوان شلول حرام دي په مړي باندې مړی شوی په هغې باندې سړی خپل مخ سروي گریوان شلی نبی علیہ السلام فرمایلی دا زمونږ نه دی 1458 نمبر حدیث شریف دی 1658 نمبر وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت دی اللہ پاک دې راضی شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي قال فرمائی قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایلی دی لیس منا نه دی زمونږ نه من هغه کس ضرب الخدود چې مخ وی وشق الجیوب گریوان شلی ودعا بدعوى الجاهلیت او چغی سوری وی د جاهلیت د چغو سورو پشان د جاهلیت ویناګانې کوي متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجیوب کی ذکر کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم ضرب الخدود کی ذکر کرے دے امام احمد مسند احمد شریف کی ذکر کرے امام ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن حبان او بحقی رحمہم اللہ دی حضرات محدثین دا حدیث شریف ذکر کرے دے حدیث مبارک کی درې خبرې رالی نه دی زمونږ نه هغه کس چې مخ وهي یو شوه څه وهي مخ وهي دویم هغه کس چې ګریوان شلی ځان باندې جامې شلی د غم د لاسه او دریم د جاهلیت چغې سورې وایي د جاهلیت اوله دا خبره چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي نه دی زمونږ نه نو د دې مطلب څه دی چې نه دی زمونږ نه لیس منا زمونږ نه نه دی حضرات محدثین رحمهم الله تعالی د دې مطلب دا بیانوي چې ډېر هغه کارونه چې د زمانه جاهلیت سره تعلق لري ګورئ وروڼو مشرانو یو خبره یاد وساتو یو د جاهلیت دورو چې هغې کې نه قرآن شریف د اسمان نه راغلی او نه پیغمبر علیه السلام راغلی و نه کلمه راغلی وه نه مونځ او دس و دا خلک به دا شان پلیت ګرځېده پلیت مردارې به یې خوړې مردار کارونه به یې کول بس پوره سم ځنګلیان منځ او دس نو کلمه نو قرآن نو پیغمبر نو دا پاک شي نه دي نو بس خلک د خپلې خوښې مالکانو چې څه به یې کول په کومه به لاړ او څه به جواري به وه شرابونه به بدکاریانې به وي قتلونه به ظلمونه به لکه څنګه ځنګل کې زورور ځناوري که نه نو دا کمزوري تېنه یا خو سوړي پناه کوي او که پیښ شي پې نو ماتی یې نو دغې سره سره په دې کې مړی بچ وشو نو په مړي کې به د جاهلانو کافرانو به دا مخونه ځان له وهلو او دا شان په ځان به ګریوان شلولو دا به کافرو کولو او د جاهلیت چې کومې نارې سوري دي که نه به یې وهلې نو چې کوم کارونه د زمانه جاهلیت سره تعلق لري او شریعت ورته د خوښۍ په نظر نه ګوري ناخوښه ګڼي داسې کارونه چې کله حدیث کې راځي نو هغې دپاره نبي علیه السلام لیس منا ټکې وایي لیس منا نه دی زمونږ نه چې څوک دا کارونه کوي کلمه هم راله قرآن هم رالو زه هم رالم مونځ او دس او پاک کارونه رالو دی بیا هم هغه کارونه نه پرېږدي نو نه دی زمونږ نه بس هماغه اړخ ته ښه دی زمونږ نه نه دی د دې دا مطلب نه دی چې دا کارونه څوک کوي نو ګینې هغه د اسلام د دایرې نه ووتو خارج شو نه دا مطلب یې نه دی بلکې دا د زورنې په طور باندې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لکه ستاسو خیال که نه یو پلاري نو بچو ته وایي اولاد مې نه یی زه ستاسو پلار نیم دا زورنه وله ورکوي زورنه او یا د دې مطلب دا دی چې لیس منا زمونږ نه نه دی زمونږ نه نه دی دا مطلب چې په کامل دین کې نه دی صرف برای نام کلمه ویلې ده او دا کارونه کوي نو دا خو د کافرو کارونه دي د جاهلیت کارونه دي نو دې زمونږ نه نه دی یعنې د دین لا نیمګړی نیمه خوا دی پوره شوی نه دی چې دا کارونه کوي لیس منا مونږ سره په کامل دین باندې نه دی په پوره دین باندې نه دی الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته په پوره دین باندې د چلېدو توفیق راکړي
اسی سم خیال لے نیمګړي نیمه خوا دیندار یو که کامل مکمل کمپلیټ نیمګړي نیمه خوا هر کارم نیمګړي نیمه خوا الله پاک نه غواړو الله سانولو والا دی نو کامل دین کې نه دی یا یو بل مطلب دا دی هغې ته هم ښه پام وکړئ ښه په مړي باندې مخ وئ په مړي ګریوان شلئ یا مړی شوی دی او دی د جاهلیت چغې سورې وئ د دریو کارونو کې چې یو کار هم کوي که نه او دا ورته معلومه چې دا حرام دي په مړي مخ وال څه دي حرام د دې علم ورسره وي اوس تاسو سره د دې علم شته که نشته د دې عالمان شوي حدیث کې راغله د بخاري او د مسلم شریف ګریوان شلول حلال دي که حرام دي حرام دي په مړي د جاهلیت چغې سورې وهل دا حلال دي که حرام دي حرام دي درې واړه کارونه حرام دي یو سړي ته پته وي چې دا حرام دي او بیا هم وایي مړه زه خو دا حلال ګڼم دا چا ویلي چې دا حرام دي او کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي لیس منا دا زمونږ نه دی دا د رښتیو د اسلام د دایرې نه ووتو کافر شو په دې باندې چې دا کبیره ګناهونه دی او دې څه ګڼي بیا ورته پته هم د حلالې ګڼي نو دې سره دی د اسلام د دایرې نه بلکل چورلټ ووتو الله پاک دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي خصوصا دا حدیث مبارک د پښتنو زنانو ته ویل پکار دي هغوی دا کارونه کوي یو ځای کې مړي له غسل ورکړو نو تابوت کې بندولو تابوت کې چې بندولو نو ما ورته ویل مې دا میخونه بس پاخه کوي پې نو هغې ویل نه لا میخونه پې نه دغه کوه بل ورته ښځه داسې پولی دغه کوي نه پولم نه دا یو طرف ته کوي دا چې اوس مونږ زنانه له یوسو هغوی به اوس وي دې سره ډغرې وایي د تابوت سره نو هسې نه چې دا میخې په سر کې لاړ نه شي مل ډغرې به وایي ولې غواګانې وایي نه ته نه خبر ولې دا خو اوس به دي هغوی به پې خپل یو پیریډ به پې تېرې پریډ دی د هغوی یو خپل دا اوس د جاهلیت کارونه یې مخوال مونږ پرون خبره خلاصه کړې وه که نه جړه په څو قسمه ده درې قسمه یو قسم جړه صرف د سترګو ده او یو قسم جړه د لاس ده او یو قسم جړه د زبان ده د زبان او د لاس جړه حرامه ده او د سترګو جړه سره جایز ده دا خو رحم دی د حدیث مبارک کې راغلی چې ودعا بدعوى الجاهلیت د جاهلیت کوکاري وایي د جاهلیت کوکاري داسې دي خلک غوږ ونیسئ یو کس راولګي او دا یتیمانان بچي دي چاته پرېښودله چغې وایي بچي خو د یتیمانان که او بیا به کله راځي او موږ نه خو لاړې او دا ښځه دې کونډه پرېښوه او دا مور دې بوره پرېښوه او ناوې ښځه دې پرېښوه دا دې چاته پرېښوه دا سخته کبیره ګناه ده ویل دا د په خپله خوښه پرېښوه دا د په خوښه فیصله د چا و دا چې دا داسې چغې وایي که نه نو دا دته خو دا ښه پته ده چې دا خو د په خپله خوښه نه دي پرېښي دا خو د الله حکم و د الله فیصله وه نو چې دی دا چغې وایي که نه دی یو قسم له د خدای پاک په فیصله باندې خفه دی ناراضه دی اعتراض پرې کوي دا سخته کبیره ګناه ده لویه ګناه ده او یا وایي زمونږ د غر غونته روره هسې هم زمونږ دې علاقه کې خدا خبره زیاته ده چې د ژوندي انسان قدر نشته د ژوندي انسان قدر ښې خوبۍ به ورکې وي ښه کوالټیانې به پکې وي یقین دې وشه چې دا ډېر د ټیلنټ والا ځمکه ده ډېر ښکلي ښکلي او صاف دي په هر یو کس کې چې ویې ګورې که نه کتاب سره یې ور مخامخ کړي د بزرګۍ نښې دي په هر کس کې هغې ته پام نشته دی ځکه زمونږ وروڼه خیرن دي په غلط نظر خلکو ته ګورو خو چې مړ شي بس د الله قدرت دی هغه خوبۍ به یې راته مخې ته شي او خامۍ به یې رانه پټې شي یار چې هلته میلو شو الله ده به داسې کول او دی په اول صف کې ناست او د جومات به یې ډېر خیال ساتلو دا به یې کول هغه به یې کول او دا په ژوند څه چل شوی و چې یاد یې کړي نو بیا وایي و زمونږ د غر غونته روره چغې وایي او دا زمرې او دا قسم د زنانو خپل دا کوکارې منه دي دې لپاره خو بیا پخوا یو زنانه راوسته د ښکته کلو نه په سترګو معذوره وړنده وه او به دا درې شپې به د مړي کور کې کولې نو چې سهار ناشته ماشته به وکړه برابره به شوکې به ناسته نو د هغه مړي نوم د پلار نوم او د زنانو نومونه دا به هغې زنانه اخیستله او خوبۍ به یې بیانولې او د ښځو به ورسره پوره بنګ راچولې وه دا حرام دي حرام نبي علیه السلام فرمایي نه دی زمونږ نه هغه کس چې څوک دا کارونه کوي په مړي مخ وایي ګریوان شلئ او د جاهلیت چغې وایي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم وصلی الله او د مانزه سبق هم ویلو قل هو شریف هم ویله یو دوه ټکي پکې ویلي دي قل هو الله احد یو ټکی دی که نه او الله الصمد دا بل ټکی دی د قل هو الله احد دا معنا مونږ کړې وه که نه تاسو ته یاد ده الحمدلله ووایه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان د خبرې دا دی چې الله پاک هر حیثیت سره ایک یو دی څنګه الله پاک هر حیثیت سره هر لحاظ سره هر اعتبار سره څه دی ایک یو دی
او دویم ټکی هم ویلو الله الصمد، الله پاک بی نیاز دی. د بی نیاز وضاحت هم کړو، چاته وي ټول مخلوق دته محتاج دی او دی الله پاک هیڅ چاته محتاج نه دی. لم یلد، لم یلد نه ته څوک پیدا دي، ولم یولد او نه د چانه پیدا دی. لم یلد او نه ته څوک پیدا دي، ولم یولد او نه د چانه پیدا دي. نه اولاد شته او نه والدین شته. مونږ واجب الوجود معنا کړی و چې الله پاک واجب الوجود دی کنه. واجب الوجود هغه ذات ته ویل کېږي چې وو دی وي به. وو دا مطلب چې مخکې ته څه نه وو، د الله نه مخکې څه نشته دی او وروسته هم ته څه نشته دی. وو دی وي به دا معنا مونږ کړې وه، بذات خود دی په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی. نو لم یلد اولاد یې نشته دی، څوک ته پیدا نه دي. ولم یولد او د چانه پیدا نه دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.